سل کاله پس په زما دا بدن دغه شاني ښه څنګه چې دا ډانچه تاسو ته مخې ته ښکاري زیاده سې زیاده به سل کاله پس به داسې عجیبه زما دا نن چې زما دا بدن د معاشرې زیب و زینت سازیږي دا بدن به بیا دغه شاني صرف چجې به پکې زما په کورونو کې به نوی نوی خلک راغلی زما په جیدادونو به نوی نوی خلک مزې او چرچې کوي زما په کمرو کې به نوی خلک سمولي زما په جیدادونو کې به نوی خلک منډې تړلې وي په کم ځای کې چې ما ورته قدمونه ایښي هلته به نوې نوې چهرې راغلي نوې نوې مخلوق به آزاد شوي او آباد شوي او ما ورته به څنګه پراته یو دغه شان به پراته یو دا 2022 دی که نه نو زیاده سے زیاده په 2122 کې به زما ستا بیا دا حالت یا الله اکبر دا ښایسته بدن دا ښایسته وجودو چې نن سبا د دنیا زیب و زینت سازیږي دا به د خاورو یو عجیبه ډاچه او یو عجیبه وحشت په پکې پروت وي زما دا بدن خپل بدن په دې خپل بدن کې به راپسې وینه کېږي الله اکبر دا خپل بدن دا خېټه به مې په قبر کې داسې غټه شي او داسې چوته به شي او چې چوته شي او دا سترګې به مې داسې وپړسېږي او دا خولې به مې داسې کولاو شي او جناب دا نوم نه دا نوم په ځای به داسې وچ وي او چې وچ وي نو لاندې به بیا اوبه را روان شي اوبه چې کله لاندې راشي ای هی الله اکبر کبیره یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسانا ته کوم یو څیز دوکه کې اچولی انسان ته دنیا کمې دوکې زمانه ته مغرور کړې زمانه ته ناشنا کړې زما خو تاسو سره ډېر ښایسته رویه ده هر څه مې دله پیدا کړي د هغې باوجود هم تا خوا دې خوازې نو جناب دا خېټه به زما غټه زه خپل ځان یادوم ښه چونکې زه مې انسان یم تاسو ټول انسانان یې نو دا خېټه به غټه شي او اوبه پړسېږي او د پړسېدو سره به په دې نوم په دې ځای باندې وچ وي او چې وچ وي جناب نو داسې اوبه به ترې را روانې شي لاندې او دا اوبه چې لاندې ځمکې ته راورسي په دې اوبو کې به الله وینه وکړي الله اکبر په دې اوبو کې به الله هغه ځناور په ما باندې مسلط کي کم ځناور چې زما دا ښایسته بدن او دا ښایسته جوسه چې نن د دنیا یو ښایسته یو روب داب پساز دی دا به جناب په خوراک باندې شروع کی او زما سترګې به راوځي او زما سترګې به وچ وي جناب زما خوله به کولاو شي او که درې څلور ورځې پس راپسې بیا خلک قبر کولاوي نو یو عجیبه بدبو به زما کوي قسم دې دا خو د الله احسان دی چې دا تورې خاورې په ما باندې څه شي انبار شي نو جناب بیا ختم بیا زما د جمدو سره ناسته پاسته نه کیږي بیا زما د جمدو سره هیڅ حساب کتاب نشته بس بیا زه بین کومه جناب یقیني یوه زنانه وفات شوې وه او د جولای میاشت وه غالبا د جولای اوې یو زوی وله د بارمل نه راتلو غالبا او چې کله یې لږ ایساره کړه که نه د جناب بدن یې بین شروع کړو الله اکبر کبیره اوې مشران یې راووتې زنانه او سړو ته وایي لاړ شئ او وایي لاړ شئ واورې راوړئ او لاړ شئ څه راوړئ او مالوچم راوړل به کثرت خبره کوله او په دې خوله او په دې پوز او په دې غوږونو کې به وله ورکول او بیا څه شوې بیا جګړې شوې یو وې دا تا روسته کړه بل وې دا تا جنازه روسته کړه الله اکبر کبیره بیا زما دا بدن د جمدو دپاره جناب د شرم سبب ګرځي نو دنیا دا ډېر متاع د متاع او متاع څه ته وایي الله ته قرآن کې متاع ویلي خبردار ګورئ دنیا دا دوکه ده او دا متاع ده او متاع څه ته وایي هر کله چې دا زنانه دا لوښي موښي وینځي که نه او اسخا شوړه زوړنده کي دغې شوړۍ ته څه وایي متاع وایي ښه د دې زیات حیثیت کم دی نن جناب ما پې رور پرېښی دی نن جناب ما پې پلار پرېښی دی نن جناب ما پې خواږه دوستان دشمنان کړه نن جناب ما مور او پلار خواږه مور او پلار د دې دنیا د وجې نه ذلیله کړه نن رشته داران په خپل منځ کې نښتي دي نن دکانداران په خپل منځ کې نښتي دي نن که څومره توړ زما او ستا د زندګۍ زما او ستا د توړ زما او ستا د جګړو رالټې نو یقیني دا دنیا ده دا ملعونه دنیا ده او وګوره چې کله مړ شم نو دا حالت مې بیا مې څوک تپوس نه کوي نبی علیه الصلاة والسلام په لار روان دی او صحابه سره د یو ډیران مخې له رالی او په هغه ډیران باندې د چیلې بچی پروت دی او مردار بین کوي ډډوزي کوي نبی علیه السلام ورته ودرېد او صحابو ته وایي آیا دا به څوک خوښه کړي چې دا والي دا به څوک خوښه کړي چې په دې باندې پیسې ولګوي نو صحابه وایي د الله رسوله دا خو مرداره ده او په دې باندې څوک پیسې چرته لګوي نبی علیه السلام وفرمیل ای خلکو واورئ دا د دنیا مثال دی
دا د دنیا له لعب دی څنګه چې تاسو دینه کرکه کوئ خبردار ګوره دنیا نه هم داسې کرکه وکئ نو غرض مې دا جناب دنیا ګټل شته خو په کومه طریقه به یې ګټې نبي علیه السلام صحابو ته ناست دی وایي ابوبکر جنت ته لاړې عمر جنت ته لاړې عثمان جنت ته لاړې او علي جنت ته لاړې عبدالرحمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو عبدالرحمن او جنت ته لاړې خو منګولې دی ولګولې الله د سر حساب کتاب کو دا غوي سره الکه صحابو خو مال او دولت ګټلې دی خو کو دی وم ګټو نه بیا هم د سر حساب کتابي خو ما تعالی خو چې لګي پیسې دنیا راشي قسم دې خپل حیثیت را نه يرکی داسې مې داسې موګړې داسې حیثیت مکمل بدل شي دا دنیا چې مال راشي نو جناب زما په دې بدن کې دومره یو قوت را پیدا کی چې زه بیا څوک نه پیژنم جی زما یو خپل نشه ده زما یو خپل حساب کتاب بیا ساشي الله اکبر کبیره نو دا زید موتانه یروخه د دې بدن نه بوم دغه شي سازيږي دا چې نن د غوخي او د دې کوټونو او د دې کپړوس هغه د هر څه را پټ کړي دي ختم کړي دي د دې بدن نه بدا هر څه جدا کیږي او تاسو بربند بدی زیت زمزم او په دغه ځای کې به زما د بدن سر بیا د حسابېږي نو غرض مې دا دی جناب الکیس من داد نفسه وعمل لما بعد الموت نبي اسلام فرمایي عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری دی بس دې ځای چې دې مونږ ګورو دې بدن ته دې مونږ ګورو او بس توبه دې وباسو